ټول اعمال به وسوځوه یعنې شرک ته یو عمل هم نه ټینګېږي چې عقیده کې د شرک راغی ستا جهاد قابل قبول نه دی که ډېر جهاد کې ستا عقیده کې شرک راغی د یو پټکي په ځای د درې پټکي والي د دې فایده نشته د درس نظامي د اتو کالو په ځای تا 14 کاله علم کړی عقیده کې د شرک دی عقیده کې د مړي را مدد کول دی په عقیده کې د دا دی دا مړي امداد کوي مړي ټکر ورکولی شي مصیبت کې مړي را مدد کوه د دې علم د دې فایده نشته شیخ کابلګرامي رحمه الله زموږ مشایخو چې ټول عمر هغوی د مغرب خلاف د دغه طاغوت خلاف جهاد کړی دی شیخ کابلګرامي رحمه الله وایي د روس خلاف په جهاد کې مونږ په محاذ باندې وو ایمان سره یو ملګری و او ډېر بهترین نشانه باز و وایي چې یو روسي ته به یې کله داسې د مشین مخامخ وکړه په یو ډز سره به یې په سرو بازۍ اړولې وایي په دې کې یوه ورځ ده باندې ګولۍ راغله ما سره په محاذ کې و چې ګولۍ راغله دې سینې سره ولګېده زنکدنې شروع کېدو واله دی او هغه ټیم کې وایي یا علي مدد یا علي مدد یا علي مدد زما د سترګو نه اوښکې روانې شوې چې څومره لوی عمل یې کوو جهاد یې کوو جهاد خو لوی عمل دی شهادت خو لوی مقام دی د جهاد وکړه څو کاله یې جهاد وکړه آخر کې شهید کېږي د شهادت فایدې نشته عقیدې د شرک ده عقیدې د یا علي مدد ده شیخ کابلګرامي وایي هغه محاذ کې مې د پنجپیر باباجي ته دواګانې شروع کړې چې ای د پنجپیر شیخ قرآنه تا د هغه عقیدې محنت کړی دی چې په هغه عقیدې سره سړی جنت ته د تلو قابل ګرځي که هر څومره ډېر اعمال وي خو چې عقیده کې شرک وي په عقیده کې یا علي مدد یا رسول الله مدد یا پیر بابا مدد چې دا عقیدې ده د باندې جنت ته تلل څه حرام دي ولته مې شیخ قرآن ته ګڼه د خلاصه دعاګانې ووتې چې شیخ قرآنه الله دې غریق رحمت کا تا د کومې مسلې محنت کړې چې په هغه مسلې سره سړی جنت ته تلو باندې جوړېږي نو پیریانو کې انقلاب راغی هغه انقلاب کې یو نقطه دا وه چې ولن نشرک بربنا احدا د الله سره به څوک شریکه نه ګرځو یعنې شرک به نه کوو